اوس ابل ورځ ما یو کس ویډیو وکړه ډېر خفه کړم. مونږ دا جمعې په دې مانځه کې دوه اذانې تاسو غور کړئ. یو اذان وشي اول، بیا چې کله امام خطبه شروع کوي نو په دغه ټیم کې بل اذان وشي. یو کس پکې وی یاره دا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ بدعت دی. انا لله و انا الیه راجعون. دا دویم اذان چې دی نو دا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ بدعت دی. یاره شرم پکار دی، لګه حیا پکار ده. او سونه خبره به داسې خوږه کی تا ته به څه وایي؟ وایي ګوره یو اذان محمدي دی او یو اذان عثماني دی، نو ته د محمد په دین یې که د عثمان رضی الله تعالی عنہ په دین یې. جو ته به ساده سړی جو ته په د ډایرک کوي یاره بس ته ته څه ووایم دې خو ما که څه ورته ویم جو ډایرک مې کافر کوي. نو وایي په دې خبره ځان پوهېږو. ما تاسو ته ووایي صحابه هغه خلک دی، صحابه هغه خلک دی چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام په یو ادا او په طریقه باندې خپل سرونه شیندونکي دي، او ته د صحابو نه ډېر زیات د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره محبت کوونکې چې ته وایې چې دا د عثمان رضی الله تعالی عنہ بدعت دی. نعوذ بالله. واقع داسې ده چې حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ په دور خلافت کې مجمع ګڼه شوه. مجمع ګڼه شوه. د مجمع د ګڼې کېدو د وجې نه د نبی علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې به صرف د خطبې دا کم اذان چې دی دا اذان به کېدو. ټیک شو. نبی علیه الصلاۃ والسلام په وخت کې دونه ګڼم نه وه او دونه غټه اجتماع نه وه. بیا حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دور کې هم دونه ګڼه نه وه. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په دور کې هم دونه ګڼه نه وه. لیکن عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ دا هغه صحابي او هغه مجاهد دی چې د د محنتونو او د کوششونو په وجه دین الله تعالی ډیر زیات خور کو ګڼه شوه، آبادۍ سې واشوې. نو عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ دا حکم وکړو چې بای مونږ به د دې خطبې د اذان نه مخکې یو اذان به بهر کېږي، کومه چې دا سمعه وه کوم کې چې به اذان کېدو. اوس خو چونکې د غلا یره ده بهر سړی چې کوم دی اذان نشي ورکولی، دا کوم اذان خانه چې دا کوم کې جونګ بانګ وایي په لوډ سپیکر کې دا به د جومات نه بهر وه. نو عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې په دغه قضیې کې یو اذان مخکې کوئ د دې لپاره چې دا خلک په وخت باندې ځان نه رسوي جومات ته. اوس ما تاسو ته مخکې عرض وکړو چې اجماع صحابه د صحابو شان دا دی چې د هغو مخې ته ناروا کار کېږي نو هغوی منع کوي چې دا کار ټیک نه دی. اوس حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ دا هغه شخصیت دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام تشریف فرما دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما دے ډډې والی دا کمیس مبارکی وسته دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ تشریف راوړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خپل ځای باندې تشریف فرما دے او خپل هيئت او کم ترتیب چا بدل نه کو کمیس یې وانه غوست. حالانکه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سخر دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه دی؟ سخر دی. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام و دپانه سیدو. په دې کې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ تشریف راوړو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حق هيئت باندې ناست دی، کمیس یې وانه غوستو او ترتیب یې بدل نه کو. په دې کې حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ را روان دی. څنګه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولیدو فوراً نبی علیہ الصلوۃ والسلام سم کېناستو او کمیس یې زر تر زره واغوست. کله چې دا حالات ختم شو او دا صحابه لاړه نو اما عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تپوس کوي اے دا الله نبی اے دا الله حبیبا زما پلار راغی ستاسو خر هم دی لیکن چې کله هغه راغی تاسو هیئت بدل نه کو. بیا د دې نه بعد عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ راغی چې هغه هم ستاسو خر دی لیکن بیا هم تا هیئت بدل نه کو. خو چې کله عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ راغی چې ستا زوم دی د زوم درجه خو وړه ده که نه بھائی ورکوټي کشري که نه زوم دی او په عمر کې د نوم کشر دی لیکن چې کله هغه راغی تاسو کمیس واغوستو زر ورته کېناستی د دې څه وجه وه؟ نبی علیه الصلوۃ والسلام ورته وفرمیل
ابو بکر او عمر دا زما یاران دي زما دوستان دي او په دوستۍ کې دا خبرې دا تکلفات نه چې ته ما ته پانه سي دي او ته ما ته سم کې نه ناستې په دوستۍ کې خلک پیم غځي او اکثر په یو بلوم سملی گپ شپ کې هم لګي یو بل ټیلې مر سبا کې دوستانه ده لیکن د عثمان رضی الله تعالی عنہ خبره جدا ده څنګه وای عثمان رضی الله تعالی عنہ هغه شخصیت دی چې د عثمان نه د اسمان فرشته حیا کوي نو زتی حیا ولي ونه کما د دومره حیادار سړی دی د عثمان نه د اسمان فرشته حیا کوي هغه عثمان رضی الله تعالی عنہ چې په غزوه تبوک کې چې دیتا جيش العسره هم لیکيږي چې کله سخت ضرورتو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د چاندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابو ته فرمایل وای چې هر څوک یې کو چاند راوړی ضرورت ته جنگ ډیر سخت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا جمعات ته کنه چې په دې جمعات کې به دې طرف ته مخ کو ویلکه جنگ دی jihad دی تللی چاند راکې څوک براکی عثمان رضی الله تعالی عنہ په دغه تپاسه دو زما درکمه د الله رسوله زما هر څه پتا باندې قربان نبی علیہ الصلوۃ والسلام به مخ ته خو راوړو الکه به څوک دی پتا شو کی صحابو سره سو غریبانو سره دومره د سختی حالتو قرآن کې الله رب العزت فرمایي چې تعالی صحابه راځي او تا ته وایي چې موږ له صرف سورلی راکړه چې لاړ شو سره جهاد ته او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وایي زما سره سورلی هم نشته وایي حتی تر دې چې یو صحابي ورته وایي ای د الله رسوله کشلیدلی پاڼي کشلیدلی موزي هم راکړه جهاد لزما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي څه نشته او وایي حتی تر دې قرآن ګواه دی چې هغه صحابي د سترګو نوخ کې بهیږي او جاړي او زه خپل کور ته د شپې الله ته ولاړلې اے الله زما سره هیڅ نشتا اے الله کاش زما سره وي ما بنند الله په دې نبی باندې د الله د اے الله ستا په دې دین باندې ما به د هر څه قربان کړي وي سحر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل بیګا چا صدقه کړي دا هغه سړی راته معلوم نه دی پتا شو چې چا صدقه کړي دا وای ټول صحابه خاموش دي یو صحابي پاسه دی د الله رسوله ما صرف الله ته جوړلیو سره ونه خو ما وی چې الله کته را کړي وي د الله دین ته ضرورت دی د الله د نبی ضرورت دی ما په دوه باندې شیندلې وي لیکن ای الله نشته را سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایله مبارک شه ستا صدقه الله تعالی قبول کړي دا حالات دي او په دې حالاتو کې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ په دې طرفه پاسېدو چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې طرف ته مخ کو عثمان رضی الله په دغه ځای نه پاسېدو ای الله نبی ته وایا څومره درکم وایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د هغه درهم او دنانیر ولیدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام داسې په لاسو کې اړوله او فرمایل به وای د نن نه بعد کو عثمان هر څه ګناو کی عثمان ته نقصان نه ورکړي عثمان جنتی دی او تنن په دې زمانه کې را پسې او توی چې دا د عثمان رضی الله تعالی عنہ بدعت دی تل شرم نه درځي ته د خپل ایمان د عثمان رضی الله تعالی عنہ د ایمان نه اوچت غنې بل چې عثمان رضی الله تعالی عنہ کله د اذان تجویز پیش کو دا دون صحابه موجودو د صحابو ته د سنتو خلاف نه ښکارېدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلیو علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المهدیین پتاسو زما سنت هم لازم دي خو زما د خلفاء راشدین ما تاسو ته خلفاء راشدین څوک دي اول نمبر خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ څنګه چې ته د نبی علیہ السلام په سنتو عمل کې د ابوبکر په سنتو به هم عمل کې دویم نمبر حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دریم نمبر عثمانی غنی رضی الله تعالی عنہ او څلورم نمبر حضرت علی کرم الله تعالی وجهه چې څنګه دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په سنتو کې کامیابی غنې د قشان به صحابه او خاص طور د خلفای راشدینو په سنتو کې هم کامیابی غنې کامیابی دی ونه غنلا او ته د بدعت په نظر باندې وکتا نو خپل ایمان له نقصان ورګي غره لہذا دې خبرې نه وړای اکثر چانته الګ جدا دویم اذان چې کم دی دا عثمان رضی الله بدعت تراویح چې کم دی دا عمر رضی الله بدعت جو عمر رضی الله نه پویدو عثمان رضی الله تعالی نه پویدو او ته داسې غټ بزرګ راغلی چې بس صرف د اردو ترجمه دی وکته او په هر څه باندې پوهیږي لہذا دا بالکل سنت دی او په دې کې هیڅ قسم شک نه دی کول پکار صحیح دا دویمه بل دا دوه کې دا علت ذکر کړي علت دا ذکر کړي چیرې دا دویم اذان د ضرورت د وجې نه راغلی وڅنګه ضرورت پاتې نشو لہذا اذان دی نه کیږي نو بیا به درته یو خبر وکم ته چې په لوډ سپیکر باندې دا مون شروع کېږي نه په دې لوډ سپیکر باندې او زیات نه زیات تاسو سره لس کسان شاته ولاړ نه د لوډ سپیکر باندې دا موږ کول ضرورت دی کنه بھائی نو چې لس کسان د ولاړ دي نو ته د ټول دنیا ته ولې اوري ها او بھائی
خو لوډ سپیکر موږ کول ضرورت دی چې خلک یې واوري. وسته د لس کسان ولاړ دی هغو د اواز اوري او تا لوډ سپیکر چالو کړی او ټوله دنیا ته اوري، خلکو له دماغ خرابې. بل کس موږ کوي هغه په خپل موږ نه پوهېږي. خو نه بھائی زما جماعت ته به راځي ځکه چې بھائی زما لوډ سپیکر تیز دی. نه بھائی دا انسانیت له تکلیف ورکول دی. ها که ته وایې چې علت یې ختم دی، مونږ چې ځو که نه بھائی حج او عمرې له حج له چې کله مونږ لاړ شو نو په حج کې مونږ هغه شیطان ولو او بھائی چا حج کړی لاس چت کوي حاجیان پکې لاس چت کوي. تاسو چې حج کوئ که نه نو هغه شیطان ولی که نه ولی نو شیطان هلته ولاړ دی تاسو ته رډي که چا تړلی دی او بھائی شیطان شته شیطان خو نشته چې علت یې ختم دی بیا کاڼي مه وله که نه. ها بله واورئ په صفا او مروه کې مونږ سعی کوو که نه کوو منډه وو منډه نه وو دا منډه وهو نو دا منډه ولې وو دا خو دا اسماعیل علیه السلام مور بیبي حاجره هغې د اوبو دپاره منډې والې وې اوبه یې تلاش کولې نو ته څه کې دغلته زمزم د اوبه رانیسئ چې دا منډې وایي ته وایي چې علت یې نه وي که نه ضرورت یې نشته دغه څیز نو بیا ولې منډې وایي نو تاسې فضول منډې وایي هلته دا خو به ته په هر څیز باندې بیا اعتراضونه کې چې بھائی دا نه دی پکار دا نه دی پکار دا نه دی پکار نو کم از کم فوراً په چا باندې د کفر فتوا لګول په چا د بدعتي فتوا لګول په چا د مشرک فتوا لګول د الله د رضا لپاره خلک اسلام طرف ته راولو خلک دین طرف ته راولو خلک جماعت طرف ته راولو دا نه چې هلکه ستا مونځ نه کېږي او استاد دې چلو شو استاد دې چلو شو یاره ښه ټیک ټاک دین دی خو پته نه لګي چې د خلکو موږ ته ولې مشکل کړی د الله د رضا لپاره دې خبرو نه ځان وساتو.